الحمدلله هغې کې د دو روزو کې زموږ د عبدالرشید امیر صاحب دی کې ډېر تحقیق کړی دی. لږ د دې مسلې باندې بحث کول نه مخکې مقدمې په طور باندې یو دوه خبرې کول غواړم. یو خو دا چې دې ویب سایټ باندې کم نمبر ورکړی دی هغې سره موږ رابطه وکړه. هغه وایي چې ما ته نه پته شته او دا راته هم پته نشته چې ما نمبر په ویب سایټ چا ورکړی دی. بیا موږ دا کار وکړو چې د اس آر اے کسټمر سروس کم مین ډیو ګروپ دی په ټیلیګرام باندې هغې کې موږ رابطه وکړه چې یاره موږ داسې لږ اسلامي معلومات کول غواړو. هغې موږ ته د ایشیا سوپروایزر ټین نوم دی هغې نمبر یې موږ ته راکړو چې دې سره رابطه وکړي. هغې سره موږ رابطه وکړه چې لږ اسلامک پوینټ آف ویو اعتبار سره موږ دې باندې بحث کول غواړو. موږ ته معلومات پکار دي. هغې د پاکستان دوه کسانو نوم موږ ته راکړو، یو حمد او یو تجمل عباس. هغې سره موږ رابطه وکړه. نه تجمل عباس ریپورټ دا دی چې ما ته هېڅ تحقیق پته نشته، دا راته پته نشته چې دوی کم کاروبار کوي، دا راته پته نشته چې د پیسې کم ځای کې انویسټ کېږي او د کمې 30,000 روپۍ ورکړي دا پکې بس چې یو ځل ورکړي دا پیسې د ورکې شوې. بل دی کې دا مسله ده، فار ایگزامپل اس آر ای یو ملګری هغه کې ځان رجسټرډ کړي. فار ایگزامپل تاسو وغواړئ نه چې تاسو ورته راشئ نه ستاسو طرف نه ورته چارجز میلویږي، سب بونس پرسنټیج دی. بیا چې تاسو بل کس وغواړئ نه تاسو ته به پرسنټیج میلېږي، ما ته به میلېږي. شریعت اعتبار سره دا حرام دی. ولې شریعت کې دې ته ویل کېږي نفع بلا عوض، داسې نفع چې د هغې څه وجود نه وي، د هغې وروسته څه پرته نه وي، شریعت ته دې اجازت نه ورکوي. دې اعتبار سره دا حرام دی. دویم دا چې ما ته افسوس دی په دې خبره باندې ما ته بل ورځ کسانو ټلیفون وکړو چې دلته کې کسان د ستا نوم اخلي چې یونس مفتي صاحب اجازت کړی. ما فرشتې نه دي خبرې، چا ویلي چې ما اجازت کړی دی؟ دې وجې نه دا خبره دروغ ده، بالکل ما اجازت نه دی کړی. اوس وایم چې دا کاروبار ناجایز دی، حرام دی، نه دی کول پکار زموږ تحقیق مطابق. اور دې سره سره زه حیران پاتې یم، داسې کال 2 کاله کېږي ډبل شاه دا کسان لوټ کړي دي، خو بیا موږ د پښتنې یا ځای ته نه دي راغلي. پر په خیر دی دا به لږ برابر کړي انشاءالله، بیا به لږ برابر شي. بل دا چې اس آر ای په باره کې بنیادی طور باندې زما په دې خبره باندې ځان پوهی کې که دا شرایط وي دا شی جایز دی او که دا شرایط پکې نه دا شی ناجایز دی، بس خبره ختمه ده. پهلا نمبر باندې دا چې دې سره د یو مستند دارالفتاء فتوا پکار دغه دې سره نشته. پورا پاکستان کې پورا دنیا کې دو سره فتوا نشته. انګریزانو کاروبار دی، شراب خرڅي، خنزیر خرڅي، څه خرڅي، هیڅ پته نشته. دویم دا چې علماء کرام د دې نگرانی کوي، علماء کرامو نگرانی نشته، دا یقیني خبره. ولی ټیم ورسره نشته چې غیر نگرانی وکړي، لکه میزان بانک نگرانی کیږي یا بانک الاسلامي نگرانی کیږي. دریم دا چې ګورنمنت رجسټرډ وي دغه څه پته نشته، ولی ګورنمنت طرف نه دوسره هیڅ ثبوت نشته چې مونږ پاکستان ګورنمنت نه لیګل یو یا ایلیګل یو، دا پته نشته. اور سلورم دا چې د دې خارج کې اساسي موجودي وي، اسټس موجودي. زه کاروبار کوم، یو دکان دی، زه سړی ته وایم چې راشه ما سره انویسټمنټ وکړه، کاروبار خوشته کنه دلته کې انویسټمنټ کوم کاروبار پته نه لګي اور په یو ټیک باندې پیسې ملويږي، دا څنګه کاروبار دی؟ پنځم نمبر باندې دا کچري د دې شاته فورکس پروت وي، اسو چې حرام دي د شپږ وجوهات وجه نه، کې سود دی، قمار دی، غرر دی، دوکا دا، بيع الکالی بالکالی، مختلف وجوهات وجه نه حرام دي، دي ور سره سرو خړو حرام دي. شپږم نمبر باندې دا کدي شاته ډیجیټل کرنسی پرته نه، ډیجیټل کرنسی هم پاکستان کې اوسه پرې د اورما ور باندې حرمت فتوا د جواز فتوا نشته، بیا نه جای شو. دیو جن ډیجیټل کرنسی نه ځان ساتل پکار دي. د زمون کې په دې خبره باندې هم ځان پوي کې باینانس په باره کې د بینوریټاون دا فتوا د چې دا شی جایز نه دی. اور بل دا خبره چې یو سړی پکیتا ناس او غا صرف ټیک کوي غته پیسې ډالر کور ته راځي نه یاره د انګو بازار ولا خلک لیوانیان دي یا د کوهاټ یا د پېښور د دنیا دومره خلک لګیا دي ډېری مزدوري کې سخت ګرمۍ کې لګیا دي. خدا ټول به کور کې ناسو موبایل ورته کو خاص کر باباګان ډېر روزګار دي به د ټیک مار وکی کور د به تیرې پیسې راځي موږ ای ټی ایم باندې پیسې روباسو نه دا لیوان توپ دي ساده توپ دي په ټیک مار باندې دومره اور یو کلیک شیز کلیک کول باندې دومره پیسې ملوي نه دا د عقل نه بار خبرې دي او نه دا شیز دی اعتبار سره محل نظر دی ټیک نه دی. بل دا چې د دوی کاروبار معلوم نه شي د څه کاروبار کوي بس ورته پیسې انویسټمنټ وکړي دا تاسو څه کوي نه مخکې ور سره څه جواب نشته. اور زه اکثر ملګرو ته چې ډبل شاپ په دوه قسمه باندې یو هغه ډبل شاپ چې مونږ ته ښکارېدو او بیجان دی خلکو نه بیجان جوړ کړو او چې کله وولو نو بیجان او سر خوړلې دي سره پته نشته نه دا د نت ولا ډبل شا دی یو ځل لګیدلی او پیسې وړي خزور ته سونی خرڅ کړي غو جو مونږ ځان لیوانیان جوړ کړي او بیا ما غنګي پیسې ور باندې او ما ته تقریبا نن چې کم از کم ما ته 15-20 ټلیفونونه ساره په باره کې شوي دي. ما ورته ملک صبرو کې کلیپ ریکارډ کیږي ان شاء الله پته بدرته ولګي. او بل اخیری خبره دا کو چې اس ار ای په دی نت آنلاین دی پروګرام کې دومره ګټه ده یار خود شربو کوو بازار کې به اعلان وکړو د انګو بازار به بند کو ټولو ته موبایل ورکو چې کور ته لاړ شي کور کې تیر ملوي لیوانیان بار ګرمه کې لګي او چا لاس گاډه راخسته چا څوک سبزی خرڅي څوک څه خرڅي د لیوانیان دي نه دیو جن ځانه مشومان ما جوړوي خې ایجوکیټر کسانی او چې کله ایجوکیټر سره د مشومان خبريو کې نسریو ته طبيعت خراب شي
لنی خپل پیسې ما بربادې کا پیسې در سره ډېری وي د لازمه مدرسې کې کار شروع دي مسجد کې کار شروع دي تاسو علاقې کې به مسجد مدرسه جوړیږي هغه کې واچې کم از کم اخرت ته خو ذخیره جوړ شي کنه کدا اسارین آنلاین نیټورک اپلیکیشن ختم شو تاسو سره د دې اصول سشته هیڅ طریقه نشته دی نه لازم خپل پیسې ما ځای کې دی باندې مونږ نه جواز فتوا ورکړي نی ورکولې شو نی تایید کو او چې چا دي کې پیسې چوری حکم ادا دي چې تا خپل کم رب المال اساسه ده کم رسول مال دی کم پیسې ته دي کې چوری هغه پیسې روبسه زیاتی چې کم ګټه درخصي غچون کې ناجایز ده بغیر د ثواب نه ته غریبانو کې تقسیم کا وړه غوړي چینی ور سره واخله نو زما خیال دی چې دې کې د جوازي څخه گنجائش نه جوړیږي او آینده د لپاره چې ما ته پته ولګي چې کم ملګری زما نوم استعمالي او دا وی چې یونس موتی سویلی چې دا جایز دي او کما ته پته ولګي نو بیا خپل کې خفقېګو بالکل جایز نه دي زما نوم د ناجایز ما استعمالي نو دې کې موږ جواز فتوا نه دا ورکړي نی ورکو چې ملګرو ته پته وي جزاکم الله استاد سره تل موږ د پر خیر او برکت سبب وګرځي را لې زموږ پیغام ان شاء الله دی خلکو ته ورسي جزاکم الله تاسو دنیا آخرت خسته کې ډیره مننه